ماسپخین 2 مسائل بیان شو. اوس داغی باقی حصہ 3 نمبر مسئلہ دا یو سړی د یو جماعت د یو محلې سړی دی او د بل جماعت ته ځي د تقریر دپاره. دی وایي بل جماعت کې هغه استاد چې ښه مسلې کوي د دې خپل جماعت نظم هلته د جمعې په ورځ نو دا تلل روا دي که ناروا دي؟ نو روا دي چې د چا د خپل جماعت د استاز نه د بل جماعت د استاز مسائل خو نو دی تلی شي او کنه دواړه یو شانو او بیا سره د دې نه ځي نو بیا مکروه دي د خپل جماعت حق دی اور باندې. 4 نمبر مسئلہ په یو جماعت کې د جمعې مونځ کېږي نه خو خلکو شروع کړی دی. اوس که دغه د جمعې مونځ څوک بندی نو د هغې نه فتنه او فساد جوړي. لکه مونږ او تاسو خو ټولې جګړې جومات ته راوړو، چا سره مرانه شي والله که جومات ته درشه، چا سره مرانه شي وای په دې صف کې فلانې سړی دی وی د سره زما مونځ نه کېږي. بازار هم ورته پرې نه خو، کلی هم ورته پرې نه خو، سړک او لاره ورته نه پرېږدو او جومات ورته پرېږدو. دا زمونږ او ستاسو د دې پښتنو ډېره لویه کمزوري ده چې تمامې کینې او طرفګنۍ او فسادونه هغه جومات ته راوباسو. نه که یو جومات کې د جمعې مونځ کېږي نه او اوس یو سړي ته پته ولګېده چې هلکه زموږ جومات کې خو د جمعې مونځ نه کېږي، راشه بند یې که او د جمعې مونځ بندی او د هغې نه فساد جوړېږي. خلک یو بل پسې ټوپکې راځي نو بیا به بندی که نه نو نه، ځکه فتنه او فساد خو د دې نه ډېر ضررناک دی، هغې نقصان خو ډېر دی چې فتنه او فساد ته جوړېږي نو بس وي دي. 15 نمبر مسئلہ یو جماعت کی یو ځل د جمعې مونځ شروع شو او بیا د څه عذر په وجه بیا بندو. اوس خلک وایي بیا د جمعې مونځ شروع کو نو دا روا دي که نه؟ نو دا د جمعې مونځ په یو جومات کې شروع کول په نورو جوماتونو کې چې وي دا د شریعت مطالبه نه ده چې خامخا د یو ځای کې د جمعې مونځ کېږي نو ته به یې شروع کړې بل جومات ته لاړ شه، او که شرایط موجود وي نو څه ناروا هم نه ده. نه فقها وایي نه مطلوب شرعي دی او نه ممنوع شرعي دی، نه شریعت وایي چې وکړه او نه شریعت وایي چې مه کوه. بس ټیک ته چې بیا شروع کړې نو شروع کړه خو شریعت تا ته نه وایي ځکه بل جومات کې خو کېږي. 16 نمبر مسئله د جمعې په ورځ د مونځ نه پس چې کوم 2 رکعاته سنت دي دا مؤکد دي که زوائد دي؟
زمونږ او ستاسو د مسلک امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمای وی دا زوائد دی. زوائد مانا سنت دی خو دومره کلک او مضبوط نه دی چې څومره عام د ماسپښین 2 رکعات. او د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله شاگرد امام ابو یوسف رحمه الله هغه وی نه مؤکد دی او مقص کلک سنت دی. فقهاو نه قربان هغوی فیصله کړې وای که داسې جمعاتو چې په هغې کې د جمعې ټول شرایط موجود نو بیا سنت زواید دي. او که داسې جمعاتو چې په هغې کې د جمعې ټول شرایط موجود نه دي شکی ځای دی نو بیا سنت مؤکد دي. بیا چې نیت تړي نو بیا به ماسپښین پکې یاد دی. حاضري وخت یادوه نو په دې حاضري وخت بیا کلک سنت دی. 30 نمبر مسله د جمعې د مونځ نه وروسته 4 رکعاته سنت پکار دي که شپږ نو که چا 4 رکعاته وکړه نو کافي دي دام کار کوي خو 6 رکعاته کول افضل دي. 4 به وکړي بیا به 2 رکعاته وکړي. 38 نمبر مسله یو سړی د جمعې په ورځ جومات ته راغی او امام خطبې ته راووت نو دا مخکیني 4 رکعاته ترې پاتې شو. د جمعې د مونځ نه پهله چې کوم 4 رکعاته سنت دي دا ترې پاتې شو جمع ودرېده نو اوس به څه کوي دغه 4 رکعاته سنت به کوي که نه او کوي به. علما وایي د دې داسې حال دی لکه سړی نه چې د ماسپښین 4 رکعاته سنت پهله لاړ شي نو چې د ماسپښین د جمع نه پهله 4 رکعاته سنت درنه لاړه او جمع وشوه نو اول به 4 کې که 2 نو اول به 4 کې او بیا به 2 کې. دقه رنګې د جمعې په ورځ به اول دقه 4 رکعاته سنتو کې چې کوم د جمعې د ورځې نه پهله دي بیا به 4 رکعاته هغه سنتو کې چې کوم وروستو دي او بیا به 2 رکعاته. یو کم 40 نمبر مسله یو ځای کې خاریه نه ده خو میله جوړه شوه نو خلک پکې راجمع شو زرګونه کسان څیزونه پکې خرڅېږي ډېره لویه عالمي جلسه ده نو هلته د جمعې مونځ کېږي که نه او کېږي چې هلته اگر که هر وخت نه او دغه ټیم سره ټول خلک راجمع شو او د خاریي پروګرام پکې جوړ شه عارضي نو بیا هم کېږي. دې ته هنګامي مصر وایي. خاریه نه ده خو هنګامي ښار جوړ شه نو دې کې کېږي. 40 نمبر مسله جیل کې د جمعې مونځ کېږي که نه نو او کېږي ځکه جیل اکثر په خاریه کې مسله دا ده چې په کم ښار کې یو ځای د جمعې مونځ روا شي بیا 2-3 ځایونو کې کېږي تعدد پکې ناروا نه ده. یو 40 نمبر مسله بعضې مقتدیان وایي موږ جومات کې د جمعې مونځ کوو ولې کې وی زمونږ دا استاد چې ښې مسلې کوي او چې بل ځای ته ځو نو دومره ښې مسلې نه کوي نو د خپل استاد د مسلو اورېدلو دپاره د جمعې مونځ د خپل جومات کې کوو دا روا دي که ناروا دي؟ ناروا دي. مسلو دپاره خو یوازې د جمعې مونځ ضروري نه دی نور اسباب خو شته که نه همداسې به درته استاد ودرېږي او مسلې به وکړي یا د مونځ نه پس به درته وکړي یا ورته راغونډ شئ مسلې به درته وکړي نو جمعې مونځ وله جوړی
چې کوم ځای کې نه کېږي. صرف د مسلو د خاطره د جمعې مونځ برابرول دا ناروا دي. 42 نمبر مسله چې په یو کلي کې 2000 کسان یا 2500 هغه کلي کې د جمعې مونځ کېږي. ما تاسو ته ویلي 3 تعریف دي. یو چې پکې بادشاہ غل نه لاس پرې کېږي، زیناکار سمسارېږي، حدود قایمېږي، دې ته مصر وایي. دویم دې ته مصر وایي چې د انسان د کور ضرورت پکې پوره کېږي. دریم د دغه محلې ټول خلک چې راجمع شي د دغه کلي او دغه کلي کې چې کوم لوی جومات دی چې پای کې نه ځایږي، نو دا څومره کسان پکار دي؟ 2000. که د 2000 نه کم 1900 کسانو مونځ کوونکي یا 1800 کسانو نو د جمعې مونځ پکې نه کېږي. دې بانډو کې موږ او تاسو چې کوو دې کې دومره کسان کم، ټول 3 او 4 کسان 2 سپی او استاد یو ته مسلې کوي. استاد غریب هم ګیر کړی دی، اسه ویلی نه شو. 43 نمبر مسله دا خو د شمیر خبره وه. کورونه څومره پکار دي دا یاد ساتئ. 43 نمبر مسله ده. کورونه څومره پکار دي؟ 1800 کورونه پکار دي. چې 1800 کورونه آبادي په یو علاقه کې وه، هلته د جمعې مونځ کېږي هغه محله کې. 44 نمبر مسله یو ځای کې صرف بازار دی او آبادي نشته، کورونه سره نشته، صرف بازار دی، خلک ځي سودا کوي او راځي. هلته د جمعې مونځ کېږي نه، هلته د جمعې مونځ نه کېږي. 45 نمبر مسله د جمعې په ورځ د خطبې نه مخکې تقریر څنګه دی؟ دا درته ځکه وایم چې اهل حدیث وایي وی د جمعې په ورځ باندې تقریر ناروا دی، بس تقریر همدغه خطبه ده. نو د جمعې په ورځ د خطبې نه پیله چې کوم زمونږ او ستاسو علاقه کې تقریرونه کېږي دا روا دي که نه؟ او روا دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی، ابو داود شریف حدیث دی، او سمره ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ دا داغی راوی دی. نوری روایاتو کې مراغلی روا دی. 46 نمبر مسله یو جماعت کې امام شته او بل سړی راځي تقریر پکې کوي، روا دي که ناروا دي؟ ناروا دي. د جماعت د امام د اجازت نه بغیر او د جماعت د هغه خلکو د اجازت نه بغیر چې د چا په کنټرول کې جماعت د هغوی د اجازت نه بغیر بل سړی راځي او تقریر پکې کوي، دا ناروا دي، حرام دي. 47 نمبر مسله یو سړی موبایل کې تقریر ټیپ کړي یا کیسټ و سره ده، د جمعې په ورځ یا په عامه ورځ د جماعت په سپیکر کې ایږدي او خلک هغه تقریر اوري، دا روا دي که نه؟ نو دا نه روا دي او نه ناروا دي. شریعت تا ته نه وایي چې ټیپ راوړو جماعت سپیکر ته کېږد او خلک به مسالې اوري، خو دام تا ته نه وایي چې مږده همغه مسله ده. که چاته مسله زده کړه نو عمل پې کولی شي. داسې ورته نشي ویلی چې مړه دا مسله دې ځکه غلطه ده چې دا تا موبایل نه اورېدلې، موبایل نه یې واوره کار پې کېږي، خو خبره د اورېدلو ده نه اورېدلو ده. نو شریعت تا ته نه وایي چې ټیپ کیسټ ډک او جومات ته راوړه او سپیکر کې ولګاو، او دام تا ته نه وایي چې مه کوه، ځکه د شریعت د قاعدې سره ټکراو نه راځي. نو هر څیز کتاب کې نه وي. ډېر خلک په دې ګمراه شو.
هر څه کتاب کې ګوري دا کتاب کې شته دا هر څه کتاب کې نه دا الله بندا سيزونه دوه قسمه دي ښا یو ته روا و یو ته ناروا و ناروا کتابونه کې روا خو د دنیا دي هغې نه خو زرګونو جلدونو کتابونه جوړېږي نو اکثر د صحابه زمونږ ملګري دي نو هغه خلکو ته وایي دا کتاب کې نشته او دا کتاب کې نشته دا کتاب کې شته چې تاسو یې کوئ نو دا څوک نه وایي ښه هر څه کتابونو کې نه تا ته به ګاډی پنچر شي او ته به تپوس کې کتاب کې شته نو دا خو کتاب کې نشته نو څه کې ګاډی نه پنچر ورته نه لګیا کتاب کې نشته ټیرونه خراب شو کتاب به ګورې تږې شوې اوبه څکې ته وایې کتاب کې شته اوږې شوې روټۍ خورې ته وایې کتاب کې شته جامې خیرنې شوې ته وایې جامې بدلوم کتاب کې شته دا هر څه کتابونو کې نه وي کم څیزونه چې ناروا دي هغه کتابونو کې ښه چې یو سړی وایي دا څیز ناروا دی نو کتاب به ښایي او چې چا ووایي دا روا دی نو د هغه په ذمه کتاب ښودل نشته ناروا هغه څیز ته وایي چې د شریعت سره ټکراو وي شریعت پې رد کړی او روا څیزونه خو ډېر دي نو شریعت دا پرېښي هېڅ خبره نشته نو موږ اکثر دی کې غلط شو دا کتاب کې نشته او دا کتاب کې نه دی که نه کتاب کې کتاب داسې اوزګار دی چې هر څه به بیانوي دا تاسو چې هندوانې خرڅوئ کتاب کې شته روژه ماتي دپاره هندوانې خلک هلي که نه نو کتاب هم کتلی چې که روژه ماتي کې به هندوانه خورې که کجوره به او که خټکی به خورې او که ام به خورې او که شربت بس کتابونو پسې ګرځه لوګې نه ومړ شي کم څیز چې ناروا دی هغه کتاب ښایي ښه چل زده کوي نو دا د صحابه دا مولیان چې دی دوی اکثر دا کار هلته یو ډیری ده پنجپیر ورته دا د هغې پیداوار دی ټولو خلکو له زړونو کې شکونه پیدا کوي دا کار چې کوئ نو کتاب کې شته دا کار چې کوئ کتاب کې شته د الله بنده پهله څیز وګوره کم څیز کتاب کې او کم څیز کتاب کې نه روا څیزونه کتابونو کې نه ځکه روا ډېر دي ښه بیا خو په زرګونو جلدونو کې قرآن کریم والله که د قرآن حافظ د دیر سپارو ته موږ نشو ودرېدلی چې دا 1 کروڑ جلد وی دې ته به ولاړ وی او چا به قرآن اړو اغستی نه وی ځکه هغه په ډېرو پوهېدو نو دې ته خیال کوئ ښه ما ته یو سړي رنګ کړو ویلې استاد جنوار ګرم دی ما ویا وی کوم کتاب کې راغلی ما وی هلکه خطا شوې یار تا به چا سره مشوره کړی چې زه خلکو نه د مسایلو تپوس کوم کتاب کې غواړم نو کم قسم مسله کتاب کې د الله بنده دا خو په سترګو ښکاري چې نور ګرم دی کې نه ودرېږه ورته نور ته دا کتابونو کې نه وي دا ښکاري نو دا یاد ساتئ ښه چې کم څیزونه روا دي اډیر دي کتاب کې نه کم څیزونه چې ناروا دي هغه لږ دي نو هغه کتابونو راغستي نو الله وایي حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم الله وایي دا ښځې در باندې حرامې دي دا 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 چې کومې ښځې حرامې دي ټولې ښودلي یا الله کمی حلالی دی الله وی و احل لکم ما وراء ذالکم دا کم سیزونه چې حرام دي کمی زنان د دین ما سوا ټولی حلالی دي تا ته به یو سړی وي ترور لور سره نکاح روا ده او روا کتاب وښایه نو دا کتاب کې نشته د ګاونډي د لور سره نکاح روا ده او روا کتاب وښایه د ماما د لور سره نکاح روا ده کنه او روا کتاب وښایه نو د دې کتابونه کم دي ته به وایې چې کوم زنانه الله حرامې کړي دي هغه یې بیان کړي دي او پاکې دا نشته اوس هم چل زده کړه چې څوک درته وایي دا څیز ناروا دی کتاب باغه او چې کتاب یې وښوده نو وروڼو دا زمونږ او ستاسو حق دی چې موږ او تاسو به ځان دین ته سپارو ښه که زمونږ د طبیعت خلاف همې خلاف دي
چې کتاب یو خود او کتاب کې راغلی چې دا ناروا دي بیا به منو بیا پکې خبرې نشته او کتا ته وایي چې دا ناروا ده او تور ته روا وي نو کتاب وښایو ته استاد جي غلط شوی ښه کم څیزونه چې روا وي هغه کتاب کې نه وي چې کم څیزونه ناروا وي هغه کتاب کې کنې بیا دنیا به ودرېږي معطله به شي جومات کې پکیله ګور روا دي که نه او روا دي کتاب وښه نو کم دي چت پکې ولګو که د ډنډې نو کتاب وښایه دا مونږ او تاسو دا برنډه جوړه کړې نو کتاب وښایه جماعت کې پلستر وکړو که نه او کتاب وښایه نه دی کتابونه ته به وایې دا ځکه روا دي چې شریعت په دې رد نه دی کړی کتابونو دې ته حرام نه دی ویلي نو بس روا دي او ټول روا څیزونه کتابونه نه ښایي نو دا زموږ ناپوهتیا ده ښه او موږ او تاسو ساده خلک نو دوکم کې او که نه یار چې اوس کتاب کې نه نو څه به کوې ما ته یو سړی وی درویشتم په شپه صورتونه وایې ما ویا وی دا روا دي ما ویا وی کتاب وښایه ما د الله بنده زه ورته روا ویم نو څنګه کتاب وښایه وی د روا دپاره به هم کتاب ښایه ما ټیک ده سکړک روا دي که ناروا دي وی روا دي ما ته د سکړو کې کتاب وښایه زه به صورتونو کتاب وښایه پالک روا دي که ناروا دي روا دي ته د پالکو کتاب وښایه زه به ورته صورتونو کتاب د الله بنده صورتونه خو موږ کال کې یو ځل وایو او دا پالک او ټیپر او مولۍ خو روزانه کور ته وړې کتاب ته خو د دې ضرورت دی نو ته به څه ووې کتابونه خو د سره نشته نو ته به وایې دا ځکه روا دي چې شریعت کې دې ته حرام نه دی ویلی شوي نو دقه رنګې صورتونو ته حرام نه دی ویلی شوي ها نو دې کې حدیث راغلی دی اگر که حدیث کې مقال شته علما وایي جنت په کمزوري حدیث هم ملاوي جنت کې الله پاک باندې کوي غرض دا دی چې ناروا هغه کتاب کې ها او روا کتاب کې نه بس چې کوم څه شریعت وایي دې درته نه دی ویلي چې مه کوه بس کوه ما په خبره خو پیش وایي نو دوکم نه کې ښه دا چل دی او دوکه ده د پاټکو پروګرام دی پېښور ته تللی وم او پاټک کې د دو کسانو جګړه وه نو یو سړي چې دی پر سپیکر کې چغې والې وایي خپل جیبونو ته خیال کوئ دا جګړه نه ده نو دا داسې زمونږ په دې طبقه کې هم غله راوتي نو جیبونه او عقل ایمان به ترې ساتئ نو دا گیم دی ښه هر څه کتاب کې نه اته څلوېښتم نمبر مسله جماعت کې د جمعې په ورځ چنده روا ده که نه نو او روا ده خو د خطبې په ټیم کې نه پکار دا دی چې د دویم اذان نه پیله وشي ګورئ تقریر ختم شو سنت وشو انتظار وکړه چنده دې وشي بیا د دویم اذان دا افضله ده که د دویم اذان نه پیله چا چنده ونه کړه او د دویم اذان او د خطبې درمیان کې کوي نو اومې کولی شي خو چې خطبه شروع نه او که خطبه شروع شي بیا به چنده نه کوئ د چندې دپاره دغه ټیم دی او فقیر ګل استاد خو پکې دومره ډېرې خبرې کوي نو چنده به دې ټیم کې نه کوي درود شریف ووایه اللهم صل علی سیدنا